Ahora de la recording kayo. De la recording kayo. نن د پښتون ځوان ټیم سره قرباني قربان چې ګرټو پښتون ځوان پرستم نو خار کا ضرور او موږ په دې موقع باندې جناب صدر صاحب او خاط استقرما صاحب او جنرال سیکریټری شاه صاحب تراغلي موږ چې دې سره په الیکشن کې کوم ځاتې شوې دي او کوم ډاکا په دې باندې ورکول شوې ده دې پرون چې کوم دې په نو خار شوبرا چوک کې احتجاج کړی دا خلاف او زموږ پښتون ځوان ټیم دې سره شاو شاو راوړي وګب وګور سره ولاړو څومره کې پکې کې زموږ ټیم دی او ټول نوشهره د سره ولاړ دي نو په دې باره کې موږ راغلو چې دې سره څه خبرې وکړو او د دې خیالات وورو او چې دا مسله سره او دا کوم ځای شروع شوې ده جی جناب بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مهرباني زه د پښتو نیوز وان ټیم چیف ایگزیکټیو قربان علي قربان او واره چې څومره دلته ملګري راغلي دي او په ټوله صوبه کې چې د دې په ټول ملک کې کوم ټیم دی د هغې مشکور یم چې هغې د نوښار ورکینګ جرنلسټ سره صحافیانو سره بھرپور یکجهتۍ اظهار کړی دی موږ پرون په شوبرا چوک کې باقاعده احتجاج کړی دی او زموږ دا مسله ډېره سنګینه او سیریس ده زه به ووایم دا نوښار پریس کلب دی په کوم ځای کې چې موږ ناست یو 15 کناله باندې محیط په نوشهره کیټ کې 15 کناله باندې محیط نوښار پریس کلب او پریس کلب د یو علاقې د ترقۍ علامت که هغه ځای کې ترقي وي هغه علاقه به ترقي یافته وي خلک به ترقي یافته وي خلک به اویر وي دا 15 کناله پریس کلب دا جوړ شوی خو دی خو تېرو 10 کالونه دا بوت بنګله دې نه جوړه شوې ده دې کې چې په 2013 کې 25-26 ممبران څومره فنډ چې راغلی دی توجه ورکړی شوې ده نو هغې په مقابله کې دلته نیم ممبر هم نه دی جوړ شوی اضافه نه ده شوې آبادۍ کې قانون دا دی چې دی به هر کال به دې کې څه اضافه کېږي هغه اضافه ونه شوه بلکې هغه ممبران راغلل 14 ته بیا داسې ډېر وخت چلېدو دلته کې کروڑونه روپۍ فنډ راغلو دا زما صحافیان ملګري موجود دي د نوښار پریس کلب ممبران د 2013 نه 2022 پورې کروڑونه روپو فنډ کې ما ته انفارمیشن ډپارټمنټ نه چې کوم فنډ راځي 15 مدونو کې راځي د پریس کلب مینټیننس د پریس کلب د بجلی بلونه یوټیلیټي بل ملازمینو تنخواګانې ریفریشمنټ د صحافیانو فلاح و بهبود او زه به دا ووایم چې په دې کې صحافیانو فلاح و بهبود دپاره د 80% نه زیاته حصه ده د نوښار په صحافي باندې یوه روپۍ د هغه د فلاح و بهبود باندې نه ده لګولې شوې بلکې دلته زموږ سابقه صدر صاحب د تحصیل ناظم صاحب اسحاق خټک صاحب هغې راغلي نو د هغې په مخ کې اعتراف وکړو چې ما ته 1.5 کروڑ روپۍ فلاحي فنډ مېلاو شوی خو ما د ملګرو به تپوس کولو نو هغه ما دي وړاندې ویل ما چې دی ته خلاص کړم دا مسلې دا ما ته راځي دا د جنګ بانی رپورټر دی او د نوښار کې د صحافت بانی دی نثار احمد خان 85 سال عمر کې په دې اداره کې موجود دي سال 9 بجو نه د شپې مازدیګره پورې 85 سال عمر کې دا د استقامت غر دی دا ټول بچې پیژني مونږ بیا مسایل ډېر دي دلته باچا خان لایبرري د فنډونه ولا راغلي دي باچا خان لایبرري نشته دلته 2010 کې ما چې کوم فرج اخیستی دی هغې فرج نه زیات نه شو مقه شی دی دا کورسۍ اوس مونږ راوړي سیلاب نه پس دلته چې کوم کمپیوټر دی 2010 کې راغلی دی 2010 نه پس بیا دلته څه نه دي راغلي
برا میان راشد حسین شهید حال کې سلور ایسیګان نشته ولې نشته چا خاص کړل څنګه خاص کړل قانون څه دی او ریکارډ کوم ځای دی زما په پریس کلب کې دا کیمرې وګرځوئ یو فایل نشته مونږ تېر کال چې کوم ریکارډ جوړ کړی دی د 2022 ریکارډ دی 2013 نه تر 2021 پورې هیڅ ریکارډ نشته دغلته نه مخامخ شنه شوه د انګریز د زمانې هغه والې شوي ده د به تاسو ته فوټو درکړم کم قانون کم آئین کم حکم باندې تا دلته رشنه شوه والې ده چې دا ټول بوندیګان به د هغې لاندې هغې ته به حصه ورکوله هغې سوري لاندې به ناست کړو صاحب صاحب دا راته ووایي چې تاسو انتخابات مقابله وشوله جی بالکل دلته کې اجلاس وشو دلته کې باقاعده جنرال باډۍ اجلاس وشو بیا هغې کې یو فیصله وشوه چې مونږ په دغه تاریخ الیکشن کوو د شپې دا نثار چاچا مخامخ ناست دی په 31 جنوري الیکشن کمیټه انچارج په مشتاق کراچدان چیف الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کار دی چې دلته په پریس کلب کې کینی چې څوک کاغذونه داخلوي چې هغه راشي کاغذونه داخل کړي او هغه الیکشن کې حساب شکو والی تاییدي ټول عمل پریس کلب کې کینی د شپې 10 بجې دې نثار چاچا پسې کور ته مشتاق کراچه په خپله موټر کې تللی دی د هغې بیان ټولو ته دې بزرګ ورکړی دی چې جی دا د قسیم شاه صاحب کاغذونه ما راوړي دي سینیر نایب صدارت کوم صدارت ته ودرېږي دا د هغه کاغذونه یې په دې دستخط وکړه سهار ته یې راغل او موږ ته پته ولګېده د قسیم شاه پسې لاړو ټولو پسې په خپله وګرځېدو ورپسې فارمونه یې وړل چې دا ما تا د فارمونه راوړي چیف الیکشن کمیشن دا کار دی چیف الیکشن کمیشن به دا کار کوي چې هغه به دلته ناست و هغه ممبرانو نه کاغذونه د دې نه بغیر هېڅ کار نشته فیس کم بینک کې جمع شوی دی فیس چا راخیستی شوی دی فارم کم ځای جمع شوی دی بیا یکم تاریخ باندې دلته مونږ د دې حوالې سره انداز هنګامي راوغوښتو زمونږ ملګرو دلته باقاعده فیصله وکړه چې که مشتاق کراچه دا فریق جانبداري کوي دا کار کوي نو مونږ دا قسمه کار نه منو مونږ به خپله کابینه جوړه کړو مونږ دلته شو اف هینډ سره انتخابات وکړل چونکې ټوټل زموږ 12 ممبران 20 کې 12 ممبران دلته موجود وو هغه 12 ممبران دلته اجلاس وکړو هغې اجلاس نه پس جي دغو کاغذونه مخکې نه تیار کړي د یکم تاریخ باندې د خپل دوکان کې د پریس کلب نه بعد پریس کلب موجود دی دلته اعلان وکړه پریس کلب نه بعد د خپل بالاخانې نه اعلان جاري کړو چې نوشهره پریس کلب کې انتخابات مکمل او دا کسان کابینې لپاره هغه خلک یې پوره نه دي دې سره څومره کسان هغه 6 کسان دي 8 کسان او تاسو څومره کسان 8 کسانو د کابینه چې درو موږ 12 کسان دي د موږ سابقه د 2013 او د دې ممبرشپ هم په 2011 کې 12 کې ختم دي د باندې ډېر سنگین الزامات دي خو د دې اته چې ممبران کم کړ د ځان د تحفظ لپاره کم کړ پریس کلب یو ماډل اداره جوړو هغه شی غیر قانوني شو صاحب صاحب دې لړ دې حل پورته کړو حل جی دای بالکل غیر قانوني کار وکړو د نوخار پریس کلب امارت شه بار بلډینګ کې په خپله بالاخانه کې انتخابات وکړل دا نوخار ګواري پوره نوخار د دا کابینه نه پیژني ما ته څوک دا نشي ویلی د نوخار په عوامي نمایندګانو کې سیاسي کې قیادت کې انتظامیه کې یو کس دونه علاوه چې یاره موږ دا کابینه په کرونا کې لیدلې ده موږ دا کابینه دا ممبران دا صحافیان موږ په سیلاب کې لیدلې دي موږ په غټو غټو حادثاتو کې لیدلې دي نشته د دې ټول عمر جنسازۍ طریقې سره دا کاروبار کړی دی بیا محمود خان نه د حلف وایستو حلف نه پس جی بیا چې ته دومره مضبوطې تا حلف وایستو نو راشه کینه کړه تاسو راغئ تاسو دلته دې وکړو نوټیفیکیشن لیست جاری کړی نوټیفیکیشن خو دا د اصل کې د نوسربازۍ د مختلفې طریقې دي آیا لیست دا اختیار شته چې لیست زما نوټیفیکیشن زما چیف الیکشن کمشنر بخشیار دلته موجود دی د جاری کړی دی جنرل باډۍ 2/3 اکثریت فیصله کړې ده ډیپټي کمشنر د پاکستان سمیت د ټولې دنیا یو قانون دا نشي ویلی چې ډیپټي کمشنر را یو افسر دی یو انجمن په امورو کې مداخلت وکړي دا آئیني قانوني حقوق باندې ټاکله دا د نوخار د پریس کلب دا نوخار پریس کلب د ترقۍ د نوخار د ترقۍ ماډل اداره ده کروڑونه روپۍ راغلي څنګه کوم ځای کې دي کوم ځای نه دي دا پبلک دي شي د نوخار خلکو ته دې وښولی شي
دا د نوښار عوامو ته مخې ته راوړی شي. مونږ چې کومه روپۍ خرج کړې ده هغې ته یو ممبر خبر دی، هر یو ممبر خبر دی. دلته زما ممبر د تېرو 10 کالو د خرچي نه خبر نه دی. زما د فلاح و بهبود فنډ هغه په دیوالونو په دغه باندې په خوړونو کې غورځېدلی دی. زه مطالبه کوم او زه اوس دا مونږ ته مظاهره وکړه عدالت مونږ سټیټ الحمدلله شکر ادا کوو. مونږ ته عدالت عدلیه ازاده ده، عدالت ته لاړو، ډي سي په حکمنامې باندې هغه ایکشن وشو، هغه یې قاعده هم کړه، هغه یې سټیټ اډر مونږ راکړو. زمونږ کابینه دلته موجوده ده او د هغې چې کومه کابینه وه افراد کابینه تر ننه پورې الیکشن یې کړی دی په 1 جنوري پورې نن تاریخه پورې هغوی دلته یو منټ له چا نه دي لیدلي. دا چې دومره مضبوط دی او دی د انتخابات کړي دي او خلکو منتخب کړی پکار دی چې دلته ناست وې. هلکه راشه دلته د نوښار د خلکو نمایندګي وکړه. دا د نوښار خلک د نوښار د خلکو سماجي سیاسي انتظامي د ټولو خادمان دا کابینه ده، دا صحافیان دي، دی په خلکو سره ولاړ دي، دی کرونا کې ولاړ دي، دی سیلاب کې ولاړ دي، دی هر حادثه کې ولاړ دي. او دا چې کوم دی په خپله کابینه کې ښایي هغه څوک پېژني نه. نوښار خلکو ته ویل نوښار خلکو ویښ شئ، د دې خپلې اساسي حفاظت وکئ، د دې خپل کروڑونو روپو اربونو روپو میډیا انډسټري هغوی بلا شرکت هغوی رضاکار ممبر دي، اسوسییټ ممبر دي رامخکې شي، د دې حفاظت دې وکړي او دا د نوښار د ترقۍ لپاره استعمال کړی شي او زمونږ سپورټ دې وشي. انشاءالله موږ په دې نوښار ادارې ته ترقي ورکوو. په لاره کې که هر قسمه رکاوټ راځي، هر قسمه مصیبت راځي، ما سره چې داسې بزرګان ولاړي، ما سره چې شملور مشران ولاړي، ما سره چې د میندو خویندو دعاګانې وي، هیڅ چیز نه یریږو د الله نه بغیر مونږ به مقابله کوو او دا جیلي ټوله دا به د دې نوښار نه تښتو. د نوښار دا خلک به د دې بلیک میلینګ والا کابینې نه د دوی نه به ورته نجات ورکوو انشاءالله. کروڑونه روپۍ راغلي دي، کروڑونه روپۍ 30 میلیون نه زیاتې روپۍ راغلي دي. د دې نه علاوه بیا چې کتابونو له کومې راغلي دي نو څه تقریبا 4 میلیون نه زیات اماونټ صرف د دې لایبررۍ او هال لپاره راغلی دی. خو زه اوس تاسو ته ښیم چې په تېرو 10 کالو کې دې څه ترقي کړې ده. دا د نوښار باچا خان لایبرري ده، تاسو یې ښکته بورډ وکړو 2012 کې دا جوړه شوې ده. میا افتخار حسین صاحب د دې افتتاح کړې وه، دې سره دا حال هم جوړ شوی دی. د دې دا حال تاسو وګورئ، دا لکه انصاف دی، دا شیشې د المارو ماتې دي، د کتابونو دپاره بیا د پیسې راغلي دي. دا د نوښار د ترقۍ غټه اداره ده پریس کلب. د دې نوښار خلکو سره بونډه مذاق شوی دی او دا ډېره غټه مافیا ده. د دې خلاف که کاروئ او زه باچا خان بابا پیروکارو نه یو تپوس کوم دي. باچا خان بابا عدم تشدد فلسفي علمبردار او د دې قوم هیرو دی، د پښتون قوم سالار دی، مشر دی. د هغه چې کوم پیروکار دي، د هغه سپیان دي، هغه ډېر تنظیمي او مضبوط خلک دي. پکار دا دی چې هغه راشي چې زمونږ دلته د بابا په نوم لایبرري وه، څه شوه؟ کتابونه څه شو؟ د دې ایسیګان څه شو؟ د دې فرنیچر څه شو؟ دا کرسۍ ما بار نه راوړي دي، دا بار نه مې راوړي دي، هېڅ هم نشته. دغلته تاسو ته خیمه نشته، پکې هغه خواړه شته نه. د دې پردې څه شوي؟ لایبرري داسې وي لکه دا پیسې د سرکار فنډ سره مذاق نه دی او دا د دې نوښار خلکو سره ټوکې نه دي. دا د نوښار صحافیان که هغه دلته ممبر نم دی او عام صحافي دی، هغه سره دا ټوکې نه دي، د هغه مذاق نه دی، د دې تپوس کول نه غواړي. دا ټوله مسله چې دا اصل دا چې بار په بالاخانه کې د الیکشن کوي حل برداري وکړه